أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. مخی آیت کی هم اللہ تعالی خپل انعامات ذکر کړل په صورت د دریابونو کې، په صورت د دریابونو د خوراکونو کې، او په صورت د دریاب د ملغلرو کې، د کشتو کې. دلته نور انعامات الله تعالی ذکر کړي او دام دس انعامات دی چې د کل دنیا د کل کائنات مخلوقات ته شامل دي. دا انعام په انسان هم دی، په زناورو هم دی، په مارغانو هم دی، تر دې پورې چې د عالم د کائنات په ذره ذره په فرد فرد باندې دی. او هغه دا یولج اللیل فی النهار، ننباسی الله تعالی شپه په ورځ کې، ویولج النهار فی اللیل، او ننباسی ورځ لره په شپه کې. دې مطلب دا چې دا ورځ او شپه مسلسل په یو بل پسې راولي. شپه وي او په شپې کې ورځ ننباسي، یعنی هغه شپه ختم کی، سپینه رڼا ورځ شي، بیا سپینه رڼا ورځ وي او یو تور صادر په خدای پاک راخور کی، تور تیاره تور شپه کی. په شپې پسې ورځ، په ورځې پسې شپه. دا د خدای پاک یو لوی انعام. که ټول عمر له ورځ وی بیا مخلوقات ژوند نشو تیرولی، که ټول عمر شپه وی بیا هم ژوند نشو تیرولی، که ټول عمر ورځ وی. نن سبا څومره ګرمي ده، دا ګرمي چېرته 30-35 ډګرۍ ته ورسي. که ټول عمر ورځ وی، ټول عمر نه، که 10 ورځې مسلسل ورځ شي او شپه پکې په منځ کې را نشي، دا گرمایش به د 100 د پاسه ختلی. که 10 شپې مسلسل شپه شي او ورځ پکې را نشي، 10 شواروزې دا شپه شي، نو دا هغه ټمپریچر به -100 ته رسېدلی. نو نه په هغې 100 کې څوک ژوند تېرولی شي، نه په هغې 0 کې او په -100 کې څوک ژوند تېرولی شي. په سپوږمۍ باندې دقه شان حالات وي، په هغې باندې زموږ د شپې ورځې چې دي، نو هلته 14 ورځې مسلسل شپه وي او 14 ورځې مسلسل ورځ وي. چې په کومو علاقو کې په سپوږمۍ باندې په کوم طرف باندې ورځ وي، نو هلته 150 د پاسه ټمپریچر وي، او چې په کومه علاقه کې شپه وي هلته -150 وي. نو دواړه قاتل دي، دواړه موسمونه. سخت ګرم موسم هم قاتل د مخلوقاتو، او سخت یخ موسم هم قاتل د مخلوقاتو. خدای پاک زر زر دا ورځ او شپه بدلی چې نه دا خلق د ګرمۍ نه خرابېږي او نه د یخنۍ نه خرابېږي. یولج اللیل فی النهار، او دقه شانتې د دنیا مخلوقات ته آرام هم حاصلېږي په دې کې، او کار کسب پکې هم کولی شي. مسلسل ورځ وي
ډېر شي کارونه به یې کول خو آرام به ورته نه حاصلېدلو خو ټوله ورځ سړی خوب وکړي خو د شپې د ګنډې خوب ته نه رسي او که مسلسل شپه وی نو ښه کلک خوبونه به یې پکې کړي وو خو د کار کسب نه به وتلی وو دواړه د آرام موقع ورته خدای ورکړې د کار کسب او د محنت مزدورۍ موقع ورته هم الله ورکړې یولج اللیل فی النهار ننباسی الله تعالی شپه په ورځ کې ویولج النهار فی اللیل او ننباسی ورځ لره په شپه کې یو مطلب خو دقه چې مسلسل او زر زر بار بار په یو بل پسې شپه او ورځ راځي او دویم دا چې کله کله هغه شپه لنډه کي او ورځ اوږده کي نو بیا په بل موسم کې هغه لنډه شپه هغه اوږده شي او هغه اوږده ورځ چې د هغه لنډه شي نو د هغې اوږدې ورځې څه حصه دا په شپه کې ننوځي او چې کله بیا هغه ورځې لنډې وي او شپې اوږدې وي نو چې شپې په لنډېدو شي نو بیا د شپې څه حصه دا په ورځې کې ننوځي نو ورځ ورسره سیوا شي ورځ ورسره اوږده شي نو الله تعالی فرمایي چې دا شپه ورځ دا عمر لا یو شان در باندې هم نه دي بلکې د شپه کله کله په ورځ کې ننباسم نو ورځ ورسره اوږده شي او بیا په بل موسم کې هغه ورځ په شپه کې ننباسم نو شپه ورسره اوږده شي هغه ورځ لنډه پاتې شي د دې څه حصه په شپه کې ننوځي نو شپه ورسره اوږده شي یولج اللیل فی النهار ویولج النهار فی اللیل وسخر الشمس والقمر او تابعدار کړي الله تعالی نور او سپوږمۍ تابع کړي دي مسخر کړي دي تابع کول مطلب دا چې د انسان په خدمت کې دوی چلیږي که نور دی او که سپوږمۍ د انسان د خدمت دپاره الله پیدا کړي او د انسان د خدمت دپاره الله چلوي د یو طرف یې روباسي او په بل طرف باندې پرېباسي بل تسخیر چې یو څیز د بل چا تابع وي نو دا نور او سپوږمۍ د انسان تابع کړي دي الله خو داسې نه دي تابع کړي چې د انسان په حکم باندې دوی ګرځي یعنی دا نور د چا په اختیار کې نه دی د الله نه بغیر دا سپوږمۍ د چا په اختیار کې نه ده د الله نه بغیر نو دا د تابع دي د انسان په دې معنا سره چې د انسان په خدمت کې ګرځي را ګرځي داسې نه چې د انسان په حکم باندې ګرځي را ګرځي که د انسان په حکم دوی چلېدلی نو بیا خو به یو سړي به ټوله ورځ به په یخنۍ کې په خپل کور کې نور ګرځاو را ګرځاو چاته به خوب نه نو د انسان په حکم نه چلیږي خو د انسان د خدمت دپاره چلیږي نور چلیږي د الله په حکم باندې وسخر الشمس والقمر او پیدا کړي الله تابعدار کړي الله تعالی نور او سپوږمۍ نمرود ویل چې زه رب یم فرعون ویل زه رب یم موسی علیه السلام ورته وفرمیل ته رب نه رب یو الله دی هغه ذات رب دی چې مړه کول کوي او ژوندي کول کوي نو فرعون ویل دا کار خو زم کولی شم دا څه ګران کار دی یو کس په جیل کې و په قید کې و په هغه باندې د مرګ سزا ختلې وه
هغه رویستلو ویزه وی ته مې معاف کړې ځه وی ګوره په ده د مرګ سزا ختلې وه وی دله مې ژوند ورکو پرې مې خود که نه او په لاره باندې یو سړی بې ګناه روان و هغه یې راونیو مړ یې کو وی دا ژوندی روغ رمټ سړی وی مړ مې کو که نه وی دا ژوند او مرګ خو زم ورکولی شم موسی علیه السلام ته پته ولګېده چې دا بلکل ځناور دی په دې پوهېږي نه چې د ژوند او د مرګ ورکولو څه مطلب دی وی زما رب هغه دی چې نور هغه د مشرق نه راخیجي او په مغرب یې پرې باسي که ده ځان ته رب وی نو ته د مغرب نه راوخیجو او په مشرق یې پرې باسه په دغه ټیم کې بیا فرعون لا جواب شو ځکه چې نور خو د ده په اختیار کې نه و چې د دې بل طرف راوښکلی وی وسخر الشمس والقمر تابدار کړي الله تعالی نور او سپوږمۍ کل یجری دا ټول چلیږي لاجل مسمن تر یو نیټې مقررې پورې نیټې مقررې پورې مراد د قیامت ورځ د قیامت د ورځې پورې به دغه طلوع او غروب د نور او د سپوږمۍ وي چې کله قیامت د بره شي بیا به په دغې سپین نور به الله داسې بې نوره به یې کړي او خړ به یې کړي او ختم به یې کړي دغه سپینه سپوږمۍ به الله ختمه کړي بې نوره به یې کړي وبه یې غورځوي د دوی د دې چلن هغه دورانیه به مکمل شي د قیامت په ورځ باندې کل دا ټول چلیږي کل دا ټول یجری روان دی چلیږي لاجل مسمن تر یو نیټې مقررې پورې ذالکم الله ذالکم دغه ذات تاسو ته وایم الله دا الله دی دا نور سپوږمۍ چې چلی دا شپه چې په ورځ کې ننباسي او ورځ په شپه کې ننباسي نو وی تاسو ته وایم اے انسانانو الله چې دا الله دی ربکم رب ستاسو دی له الملک دلر حقیقی بادشاہی دا دلر مکمل اختیارات دی مکمل واک اختیار هم د دغی یو ذات سره دی والذین او هاغا سیزونا هاغا باطل معبودان تدعون من دونه تدعون جتازو رب بلی من دونه بغیر د الله نا ما یملکون دوی مالکان ندی من قطمیر د معمولی سیز هم قطمیر اصل کی د کجوری دا اډو کې کلی دلی نو د کجوری نه چې څنګه دا اډو کې رو باسي نو د اډو کې د پاسه داسې نری سپین پټ غونته کې هم وي نو دغه گیر جابره چې دا نری پټ وي دې ته قطمیر وایي یو بل لفظ په قرآن پاک کې راځي نقیر ورته وایي د کجوري د اډو کې په دې ملا باندې داسې یو ټکې غونته کې سورې غونته کې نه هداسې یو نقطه غونته کې وي هغې نقطې ته نقیر ویل کېږي او دې غیر چاپیره پټ ته دې ته قطمیر وایي او بل دغه په دې ملا باندې چې دا داغ یي دا نقطه غونته کې د دې نه یو طرف ته دې شي کرختلی دې سره پورې چېرته وي نه پته به درته ولګي نو هغې کرښې ته بیا فتیل ویلی کېږي نو دا قطمیر او نقیر او فتیل دا درې واړه الفاظ په قرآن پاک کې شته دی او دا الله تعالی استعمالي د معمولی سیز دپاره یو حقیر شی یو معمولی سیز نو معنا دا شوا ما یملکونا دغه باطل معبودان چې دي دغه بوتان چې دي د الله نه بغیر چې کوم شي ته هم څوک د خدای نسبت کوي
اغا ټول جدي ندی مالکان من قطمیر د معمولی سیزهم یعنی د کجوری د اډو کی داغه پټ برابر د یو شی هم دوی مالکان ندي داغه برابر واک اختیار هم د دوی سره نشته دی بس یولج اللیل فی النهار ننباسی اللہ تعالی شپی لرپ ورز کی ویولج النهار فی اللیل او ننباسی ورز لرپ شپکی وسخر الشمس والقمر او تابدار کڑے اللہ تعالی نور او سپگمئی کل یجری ہر یو د دینا چلیگی لأجل مسمى تر یو نیٹی مقرر پوری ذالکم اللہ دغزات تاسو توایم اللہ اللہ دے ربکم چی رب ستاسو دے لہ الملکو ہم دل ربات شاہدہ والذین تدعون من دونه او هاغ بوتان هاغ باطل معبودان چتا سوی رابلی بغیر د اللہ نام ما یملکونا مالکان ندی دوی من قطمیر د معمولی سزهم